حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله العظيم. محترم و ناظرینو او کتونکو، جدید یو مسله را پیښ شوې ده او زه دا یم چې دا مسله به د هر چا په ذهن کې وي چې آیا اولاد بندېدل، اولاد کم راوړل د دغې متعلق اسلامي نقطه نظر او په دې کې د شریعت څه مسله ده، شریعت په دا کې څه یي او اسلام په دې کې څه وایي. رونو او کتونکو او ناظرینو، اسلامی نقطه نظر خدا دی چې حضور علیه السلام مبارک چې کله تشریف راوړو نو د مکې معظمې چې کومه معاشره وه په هغې کې به ژوندی لورانې د ځینې قبیلو دا رواج و چې هغوی به ژوندی لورانې خښولې او د خښېدو یې دوه قسمه نظریې وې. یوه نظریه دا وه چې موږ دا لورانې د دې دپاره خښوو چې سبا له به دا زنانه غټې شي، دا ماشومانې غټې شي او بیا به واده شي او چې کله واده شي نو زموږ خور به وي یا به لور وي نو هغه به د بل سړي سره نکاح شي، نو دا موږ نشو برداشت کولی. او دویمه نظریه دا وه چې کله دا ماشومانې غټې شي، چونکې دا خو به زنانه وي، کار روزګار به کړی نشي، چې کله کار روزګار نشي کړی نو دا به په موږ باندې بوج وي او موږ ته به مسله جوړېږي، نو هغه ماشومانې به دوی خښولي. الله تبارک وتعالی په قرآن کې ورته په واضحه آیاتو کې فرمایلي دي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، تاسو مه وژنئ دا خپلې بچې د فقر د وجې نه، د غریبۍ د وجې نه چې دا به مزدوري نشي کړی، په ما باندې به بوج جوړ شي، تاسو دا بچې په دغه طریقه باندې مه خښوئ. جدید چې کومه مسله ده، مختصر الفاظو کې به دا خبره وکړم چې یو زنانه داسې وي چې هغې هر یو بچی په اپریشن باندې کېږي، هر یو بچی په اپریشن باندې کېږي، نو داسې زنانه که ووایي چې یاره زه بچي بندوم ځکه چې ډاکټر صاحب ورته چې د تا صحت ته خطره و، د تا جسم ته خطره و، د تا مرګ او ژوند معامله روانه ده، بلکل بندولی شي. داسې انسان چې هغه پوهېږي چې یاره موږ دا نکاح شوی دو نو بچي چې پیدا کېږي معذوره پیدا کېږي، لہذا یو معذوره معاشره مطلب چې مخکې اپلوډ کېږي، نو په داسې صورتحال کې هم مطلب دی چې بچي بندېدل چې دا په اسلام کې ټیک دی. په داسې حالت کې هم ټیک دی چې بچي د یو انسان ډېر پیدا شي او دا یې ووایي چې رزق الله ورکوي، ځکه چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله فرمایي په 12مې سپارې په اول کې چې په ځمکه کې چې څوک زنده سری دی د هغه رزق په ما باندې دی. نیت او فکر دا وي چې رزق الله ورکوي، خو زه د دغې بچو پوره تعلیم پرورش نشم کولی، نو وقفه کړل یا څه ټایم دپاره بچي بندېدل او یا مکمل طور باندې، نو دا مطلب چې کولی شي په دا کې څه خبره نشته. یو صورت دی چې هغه حرام دی او هغه ناروا دی او هغې باندې سړی په ګناه کبیره کې غورځېږي، هغه دا دی چې سړی بچي پیدا کېدل د دې نه بند کړي، د دې نه مطلب چې بچي نور نه پیدا کوي، چې دا سړي فکر دا وي چې دا ماشومانو دا بچي چې راغټ شي دوی له به رزق څوک ورکوي، دا په ما باندې بوج جوړ شي، زه به دوی له خرچې څنګه ورکوم، د دوی به زه څنګه پالنه کوم. په دغه نیت باندې او په دغې سوچ باندې بچي بندول دا حرام دي، دا بلکل په هغه د مشرکینو چې کومه نظریه او سوچ و د هغې مطابق دی، لہذا دا حرام دي. د دغې نه علاوه بچو په منځ کې وقفه کول، بچي څه وخته پورې بندول یا بچي مکمل طور باندې بندول چې داسې صورتحال وي، اسلام په دې کې بلکل څه نه وایي. الله تعالی سره د ما په دین اسلام باندې پوهه نصیب کړي.